أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورة مائدة آيات نمبر 28. واتلو علیہم تتلاوت کړه علیہم فردوی باندې نبأ خبر ابنی آدم د آدم علیه السلام د دوو زامنو بالحق و حق سر اذ قربا کله چې هغوی دواړو تقرب حاصل کی قربانا یو نظر باندې وتقبل من احدهما نو قبول سو من احدهما د یو د دوی څخه ولم يتقبل من الآخر دابل څه قبول نسو. قال لا اقتلنك هغه لا اقتلنك زبخام خاطا قتلوم. قال دابل ويل انما يتقبل الله من المتقين يقينا الله سبحانه وتعالى يقبلوي من المتقين د متقيان. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق د دې ځای څخه د سورته مائده پنځم باب شروع کیږي. دا باب بیا تر 19 پورې دی او په دې کې دا څو خبرې راځي. د حضرت آدم علیه السلام د دوه زامنو قصه او د ظالمانو سزا او بیا دا وروسته ترغیب دی اعمال صالحه ته او نه په د شرک په تصرف و او دیر شواته دیر کې د آدم علیه السلام د زامنو قصه او د ظالمانو سزا بیانېږي. بیا اعمال صالحه ته ترغیب دی او دا غننګ نه په د شرک په تصرف د افسلويشت کې راځي. واتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق تور باندې واوره ای محمد صلی الله علیه وسلم علیهم فاغیبا یعنی پر دی اهل کتاب باندې نبأ حال او خبر ابنی آدم د آدم علیه السلام د دواړو زامن یعنی د حابیل او د قابیل بالحق په حق سره ور باندې واړه و ترڅو چې انتصاب بالصالحین ورته پیدا شي یعنی دویم ځانونه صالحانو ته بار منسوب کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما قصد او هغه وخت پیش اسول چې کله دواړو تقرب حاصل کړي الله سبحانه و تعالی ته قربانا فیو قربانی باندې فتقبل من احدهما نو قبول کړه سول د یو د دوی څخه یعنی د حابیل څخه قبول کړه سول ولم يتقبل من الاخر دابل څخه قبول نکړه سول یعنی د قابیل څخه قبول نکړه سول چې کله هغه ناکام سو الله تعالی قربانی قبول نکړل. قال وی لا اقتلنك ذب خامخا طاقت لوم. قال هغه بل ورته ویل د ناکامې دو په صورت کې چې دای ناکام سو چې ستا ناکام کېدل دا ستاد نه حق پرستی وجد چې ته په حق باندې نه یې نو پدې کې بیا ازما څه ګناه ده ځکه نو قال ورته ویل انما يتقبل الله من المتقين یقینا قبلوی الله سبحانه وتعالى من المتقين د متقیان ځکه نو ما تقوا اختیار کړل او الله تعالی زما قربانی قبول کړ او تا تقوا اختیار نه کړل نو ځکه پر خپل حال باندې فاتس. ابن کثیر رحمت الله علیه او جن نور مفسرینو دا واقعا تفسیری دا شرح نقل کړي چې د حضرت آدم علیه السلام په ابتدا زمانه کې ترتیب داسې وو چې د یو نس څخه به دوه اولاد زیږیدل. په عربي کې دې ته توامین وایي. موږ او تاسو خبرګولیان وو نو یو ورور او یو خور وو نو چون کې هغه وخت کې د ضرورت په بنیاد باندې شریعت د اجازت کړیو چې د دې ورور او د خور تر مابین ازدواج نکاح جائز کېدل. په دې صورت کې چې د داغه خبرګولیان تر مابین نه و بلکې چې کله به یو جوړه ورسته پیدا سول نو د دې ورسته انجلی ادم مخکنی حالت تر مابین به نکاح کېدل. اتفاقا موضوع دا سپیش سول چې
چې د قابل سره چې کومه خور پیدا سول هغه څه حسینه و او د حابل سره چې کومه خور پیدا سول هغه د شکل په لحاظ څه شنو. نو د شرعي ضابطې مطابق د قابل سره چې کومه انجلی پیدا سوه حضرت آدم علیه السلام د هغې نکاح د حابل سره وکړ او د حابل سره چې کوم انجلی یو ځای پیدا سوه د هغې نکاح د قابل سره وکړ. قابل په دې باندې په حسد کې سو او اعتراض وکړ. آدم علیه السلام ورته ویل چې دا شرعي ضابطه ده، قابل پر ستاو دی بیا هم دعوه سره لري نو تاسو دواړه قرباني وکړئ. قرباني وکړئ چې د هر چا قرباني قبول سوه نو بس هغه په حق باندې. نو د قرباني ترتیب په خوا داسې و چې یو چا به د نظر او د الله تعالی پر نامه باندې یو شی یا خیرات کی یا به کوم شی کښې شو دی په دشت کې د اسمانه به اور راتلی او چې کم یو به وسوځي هغه د قبولیت علامه و. نو همداسې وسول دوی راولاړ سوله. قابل راولاړ سو یو څه غنم و دا ځینې شیان یې راواخست او حابل راولاړ سو یو حیوان یې ذبحه کړي پسه یا بوزه دا یې کښې شو. د اسمان نه اور رالی د حابل هغه قرباني یې وسوځه او قابل په خلکو کې هم شرمنده زیات رسوا سو. نو د زیاتې رسوایی په وجه نور هم حسد د حابل سره زیات سو او هغه ته دا ویل چې زه به تا قتلوم. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی واقعه دلته را نقل کوي. د دې واقعې د مخکنی آیاتو سره مناسبت لري چې په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د اهل کتابو کمزوري بیان کړ چې تاسو دا دعوه کوي چې موږ د الله تعالی اولادونه یو العیاذ بالله یا د الله تعالی محبوبان یو الله تعالی را سره محبت کی. نو بیا په تاسو کې خو په کار دا و چې تاسو تقوا اختیار کړئ او د حضرت آدم علیه السلام په دې دوه زامنو کې مو د هغه چا لاره اختیار کړی وای چې هغه د متقیانو سره. تاسو دغه برعکس د قابل لاره اختیار کړ، د قتل لاره مو برابر کړ، نورې طریقې مو د شریعت خلاف انجام کړ. نور روانو آیاتو کې دا واقعه بیانې. قال لاقتلنک، نو د قابل ورته ویل چې زه به تا خامخا قتلوم. قال دا حابل ورته ویل انما يتقبل الله من المتقين، یقینا الله سبحانه وتعالى قبلوي من المتقين د متقیانو ځکه ما تقوا اختیار کړل او الله سبحانه وتعالى پر حکم باندې فاتسو. الله تعالی زما نظر قبول کړي، تا تقوا پرې شودل او الله سبحانه وتعالى ستا نظر قبول نکړي او تا د الله تعالی د حکم څخه مخ واړه. نو پدې کې خو ستا خطا ده، دا خو ستا جرم دی، زما پدې کې څه ګناه لږ انصاف تا ته پکار دی. نو ستا دغه اراده چې ته کوي او تا زما د قتل اراده کړې دا ستا غلطی ده، خو قبل فرض بیا هم ته دا کار وکې زه تا نه قتلوم. قال انما يتقبل الله من المتقين. د دې آیات په ارتباط مفسرینو ډیر اقوال را نقل کړي چې د ټولو نه بنیادی شی دا دی چې انسان د اعمالو په صورت کې تقوا اختیار کړي، چنانچه تقوا د اعمالو د قبولیت د پاره شرط. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه، هغه ورته ویل چې د اعمالو ډیروالی دومره نه دی معتبر لکه د اعمالو قبولیت چې څومره ضروری دی. ولی الله سبحانه وتعالى فرمایي چې انما يتقبل الله من المتقين، یعنی قبل فرض یو سړی په حرامو پیسو باندې خیرات کی، حجونه کی یا نور کارونه کی، نو دا د الله تعالی په دربار کې مقبول نه دي. ځکه الله سبحانه وتعالى عام قانون بیانوي چې انما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى د متقیانو څخه شی قبلي، یعنی د غیر متقی کس شی الله تعالی نه قبلي. او یو بل واقعا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه را نقل کړی ده چې دغه آیات په تفسیر کې نبأ ابنی آدم بالحق چې په اسرائیلی روایاتو کې یا عموما سړی یو واقعا را نقل کوي دا ضروری ده چې باید خبره په خوي را نقل کړي. قرآن هم دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توای ته د آدم علیه السلام د دوه اولادونو واقعا بیان کا، یعنی څونه چې تا ته معلومات سته
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې څومره اندازه واغې بیان، لیکن کوم تفصیلات چې واغې نه کړ بیان. ولې قران کریم د قصو او تاریخ کتاب نه دی. نو دی کې دې شته اشاره ده چې په دې تفاسیر یا نور کتابو کې ځینې قصې راغلي. دا انسان به دا قصې نه کوي، کچيري او خبره یقیني هم داسوي باید بیان کنه. هسي قصې کول دا کمال نه دی، سړی هسي قصې کوي. د پرون په سبق کې موږ او تاسو ته یو واقعات رسول چې دا دوله سرداران حضرت موسی علیه السلام هغه ورواستول او د دې عمالقه یو کس بندیان. انو موږ فقط دغه اندازه یادونه وکړه چې هغه غټ خلکو د عادیانو څخه پاتو او دغه دولس کسانې بندیان. نور د هغه پر کیفیت باندې نه یوځغید. ځینو تفسیرو دغه کس کې سره اخسته ده چې دا اوج ابن عنق نومې دی او دا دونه غټو سره په اوریزه کې وو، شری لاندې یو پمځکه یو داسې شکل او کیفیت یې داغه بیان کړی دی چې تفسیر ابن کثیر کې ابن کثیر رحمه الله لیکي چې دا نه عقل منی نه شرع. نو دغه څه بیانول پکار نه دي. نو دا قصه خو ما کتلې و لیکن تاسو ته نه بیانول ځکه چې حقیقت نه لري. نو ډیری واقعات داسې وی چې اصل نه لري زه نه بیانوم. داسې نه کده چا زر پزین کی چې دلته قصه هغه ثابت نه. نو دلته الله تعالی وایي چې په حق سره بیانو. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. لئن بسطت الی د دې قابل چې کله د هغه خبري واورېدلې نو چون کې د په خاصه په خ اراده کړې و چې دای به د حابیل قتلوي. نو دا خبره وکړه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، کچیری تر اوشت کړي الی مال را یدک استالاس لتقتلنی چې تما قتل کړي. ما انا بباسط یدی الیک، ما انا زنیم بباسط وجدون کی یدی الیک دخل لاسنو الیک تعالی لاقتلک چې زتا قتل کم. یدی الیک چې دا خپل لاس وشت کم الیک تعالی لاقتلک چې زتا قتل کم. زدا کار نه کوم، یعنی کتا دا په اراده کړی نو ما دا اراده نه کړې زتا نه قتلو. انی اخاف الله رب العالمین، انی یقینا ز اخاف الله بیرجم د الله تعالی څخه رب العالمین چې د عالمینو رب دی. یعنی که څه هم ستاد قتل اراده ما ته یو قسم جائز ده، ولی چې تاز ما د قتل اراده کړي او زه د ځان په دفاع کې د خپل ځان د دفاع په خاطر طاقت لولې، لیکن چون کې دا د احتیاط لري خبره او شرعي ضابطه ما ته معلومه نه ده، عقل به ما ته د دې جواز راکړي، نو زه دا کار نکوم. ولو که ظاهرا عقلا به ما ته ستا قتل جائز دي د ځان د دفاع په خاطر به. نو قتل اسرا وجده مالره چې ما قتل کې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، نو زنه یې مجدون کې زما د لاس تعالی لاقتلک چې زتا قتل کم. زدا کار نکوم. انی اخاف الله، انی یقینا ز اخاف الله د الله سبحانه و تعالی څخه بیریږم رب العالمین چې د عالمینو رب دی. یعنی مطلب دا نه دی چې زه بی غیرت یم او استاد سره مې په واسنه د فرا، بلکې زه د خپل رب بیریږم چې زما رب بیا ماته سزا راکړي. نو زه غواړم چې سبا ستا په ګناه باندې مبتلا نه یم او ته زما په ګناه باندې مبتلا یې چې ظلم کړي. انی اريد ان تبوء، انی یقینا ز اريد اراده لرم ان تبوء باسمی چې ته یوسې زما ګناهونه و اسمک او خپل ګناه، زما ګناه مې یوسې او خپل ګناه مې یوسې. فتكون من اصحاب النار، فتكون عبارت سی من اصحاب النار د خاوندانو صد اور، یعنی تبه د جهنميانو څخه الله سبحانه و تعالی به تاسو سزا درکړي. وذالک جزاء الظالمین، او دا اور کېدل دا جزاء د ظالمانو ده چې یو سړی خاوند د اور وګرځي، دا د ظالمانو جزاء ده. وذالک جزاء الظالمین، دا د ظالمانو جزاء ده. انی اريد یقینا ز اراده لرم ان تبوء باسمی چې ته یوسې باسم زما ګناه و اسمک او خپل ګناه. فتكون من اصحاب النار،
نصیبت من اصحاب النار د دوزخیانو وذالک جزاء الظالمین دا د ظالمانو جزام ده چې هغه ته الله تعالی سزا ورکړي فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فطوعت نو تیار کی له دلر نفسه د نفس دی تیار کی یعنی نفس آماده کی قتل اخيه د خپل ورور په قتل باندې فقتله هغه قتل کی فاصبح من الخاسرين نو وګرځیدي من الخاسرين د تاوانیانو څخه توعت آمادگی ته ویل کیږي چې دا د نفس او شیطان او دا حسد د دې ځای ته ودروي چې د خپل ورور پر قتل عزم او اراده په خاص ول او هغه قتل فتوعت له نفسه نو شایسته کی له دلر نفسه د نفس قتل اخيه د خپل ورور قتل فقتله هغه قتل کی فاصبح من الخاسرين نو وګرځیدي من الخاسرین د تاوانیانو کسانو څخه وګرځید یعنی په دنیا کې هم په لوی تاوان کې ولوید چې خپل بازو یې قطع کړي یعنی دا خود د معاون ورور او ملګری او هغه قتل کړي او بل دا چې روحاني سکون جنې ولاړي ولې څوک چې ګناه وکړي بیا کبیره ګناه نو بیا په اطمینان نه همیشه د هغه څه فکرمن وي نو یو دا چې روحاني سکون یې د لاس ورکړي او بل خپل بازو له لاس ورکړي او په آخرت کې به د سخت عذاب سره مبتلا وي چې د الله سبحانه وتعالی ناراستیا ده او د جهنم اور دی فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين فبعث الله نورا ولجي الله سبحانه وتعالى غرابا يوكارغ يبحثو چاغ كندل في الأرض مزكا ليريه چوروين دلر كيف يواري سوءة أخيه چتنگ پټکی سوءة أخيه دخپل ورور بدی قال ويل يا ويلتا اي افسوس فما باندې اعجزت عياز عاجز سوم ان اكون چزدي سم مثل هذا الغراب فمثال دغه کارګه فواري چز پټکم سوءة اخيه دخپل ورور جسد فاصبح من النادمين فاصبح وګرځیدي من النادمين دا هغه کسانو چې پښیمانه نو دای را ولار شو د خپل ورور قتل کی چونکه دغه د په خاص اراده کړو او کله چې په دې خبر سو چې د ازما ورور زما مقابله هم نکي مدافعت هم نکي نو لا دې کار ته اراده وکړه په کار خدا و چې د هغه د عدم اراده په وجه چې هغه ستاده قتل اراده نه درلود احسان سره کړی وای او دا اراده پرې شي وای لیکن د اراده په حق هغه په شهادت باندې ورسه ورسته په دې باندې هریان سوچ د دې جسد سره بچک نو الله سبحانه وتعالى یو کارګر اواستا تفسیر قرطبی لیکلی دی او نور تفاسیر هم لیکلی چې دوا کارګان را دا یو کارګ یې مړکی او ځینې روایتو کې دا راځي چې یو مړ کارګ و دا اول سره نو دې کارګ په خپل مشوک او خپل پښو باندې وغار وکیندي او دا بل کارګ و پریوا او خاورې پراواړه نو دای پوسو چې دا جسد د خپل ورور په دغه طریقه پټ نو سوء په اصل کې بدی توای چونکه دا خود بدی کړي و نو دا د خپل ورور جسد خود د بدی و نو په دې خاطر باندې سوء کلمه دلته ورته استعمال شوی فبعث الله غرابا نراولی ری الله سبحانه وتعالى غرابا یو کارګه حالت یبحثو چاغ کندل پخپل مشوکا او پنجو سره فی الارض مزکه کندل په دې مزکه کې دا خپل مشوکا او پنجه وهاله لیوریه چې اوروینی دا کارګ اوروینی هو دا قابل لره کیف یواری سوءة اخیه کیف یواری چې څنګه دې پټ کړی سوءة اخیه دا د خپل ورور جسد
قال یا ویلتا، کله چې دا هغه ولیدل طریقه یې ځینې زده کړله، نو یې ځان سره فکر وکړي چې زه خو دومره کمبخته او دومره بې عقل او نادان انسان یم چې د دغه کارګه په حمله تر ما زیات دي. قال ویل، یعنی د دې واقعې د لیدلو سره سم خپل ځان ډېر ذلیل او خوار وبولي او دا یې وویل یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، ای افسوس او غم او عاجزت ایا ز عاجز سوم ان اكون مثل هذا الغراب، جسم دی په مثال د دغه کارګه، یعنی د دې کارګه په اندازه په هم لازمه سره نشته. په اواری چې ز پټ کما سو اتاخیه د خپل ورور جسد، فاصبح وګرځیدي من النادمین، دا هغه کسانو چې پښیمان وي د پښیمانو خلکو څخه وګرځید، ځکه چې د دې څخه د قتل نه حق مفاسد ثابت سول چې نه حق قتل دومره لوی جرم دی چې انسان په دنیا کې هم په آخرت کې هم تباہ کی. حدیث کې راځي تر قیامت پورې چې کوم انسانان قتل کی په دې ټول کې به د قابل حصہ، ځکه بنیاد هم دی شي او تر قیامت پورې د ټول انسانانو د قتل سزا به د تحمل کول. دا څومره لوی جرم دی چې انسان قتل. حدیث کې راځي د یو مؤمن قتلول الله سبحانه و تعالی ته دومره ګران کار دی لکه تمام عالم چې وران سي، الله سبحانه و تعالی دومره نه ناراضه کیږي لکه د یو مؤمن قتلول. حتی چې کچا د یوې کلمې د نیمۍ په اندازه د یو قاتل سره د مسلمان په قتل کې معاونت وکړي، د قیامت په ورځ بیا په تندي باندې لیکلي وي چې آیس من رحمت الله، د الله سبحانه و تعالی د رحمت څخه نا امید. د یوې کلمې د یوې خبرې د نیمۍ په اندازه، یعنی یو خبره خو پوره ده چې مثلا زه د دغه د نیمۍ په اندازه کې کومک سره وکړي، لا به د قیامت په ورځ باندې لیکلي. دا چې د کافرانو معاونت کوي، کافرانو د مسلمانانو کورو ته ورولي او د کافرانو د دفاع لپاره مسلمانانو وجني او د هغوی مرګ ځان ته روا بولي، د دې بیچارهګانو به څه حال. الله عز وجل دې مسلمانانو د قتل څخه وساتي. صدق الله العظیم.